نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زندگی باره کې تقریبا د 8 هفتونه لګیا یو چې دا زمونږ پیغمبر دا څنګه خصوصیت والا پیغمبر د دس کردارو څنګه وخت تیر کړو او دا ولی دومره معززو دا د انبیاء سردار ولی ګرځولې شوی دی د دې د وجې نه دا دنیا ولی پیدا کړې شوې ده دې جمعه کې به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ذهانت باره کې خبره وکړم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام څومره ذهین سړی و او ورسره به د یو دوه درې پیغمبرانو نورم د ذهانت یو څو خبرې درته وکړم عزیزانو په دې دنیا کې ټولو نه لوی ذهن الله پیغمبرانو ته ورکړی دی ولی چې د پیغمبرانو برای راست تعلق د الله سره دی برای راست تعلق د قرآن یا د عام نور کتابونو سره دی نو د دې د وجې نه د ټولو انبیاو ته الله ذهنونه ډېر مزیدار ذهنونه ورکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې الله ډېر لوی صفات ایښي وو داسې صفات پکې وو چې په ټوله دنیا کې دا صفات الله چاته نه دي ورکړي خو یو څو صفت په قرآن کې ذکر کیږي سورہ قلم کې الله ذکر کوي نون والقلم وما یسطرون الله قسم خوري په قلم باندې وما یسطرون او دې قلم چې کوم مضامین لیکي دا قلم فرشتے په دې باندې کوم لیکل کوي دې باندې الله قسم خوري ما انت بنعمت ربک بمجنون د الله په فضل سره پیغمبر ته لیونی نه وي د خلکو به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته لیونی ویل نعوذ بالله ولی وجه سوا دا یاد ساتئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ټولي دنیا مخ بل سیټ ته اړولو ټول کافرانو کنه او نبی علیہ السلام ورته دا 380 بوتان پرې د یو الله ومني نو دا خلک ورته خامخا لیونی وي چې یار دا ټوله دنیا په یو سیټ روان ده او ته په دې بل سیټ روان دا ستا عقل په دې کار کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابتدائی ورسره څلور کسان خدیجة الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ابو بکر صاحب ورسره او علی صاحب ورسره دا درې کسان بیا ورسره چې کوم دی نور مرګري ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا دا ورسره شامل شو دا څلور پنځه کسان به په یو کمره کې کېناسته د یو الله عبادت به کو او دې ټولې دنیا به د 380 بوتانو عبادت کو نو دوی به ویل چې دا خلک چې کوم دی لیونی دي په قرآن کې راځي ویقولون انه لمجنون دوی به ویل دا ټول لیونی دي ځان له په دې کمره کې ناست موږ د یو الله عبادت کوو دا څنګه خبره ده دا خو نه عقل مني او نه در سره خلک مني نو الله پاک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دفاع کې خپل راغلو وای دا پیغمبر لیونی نه دی اصل ذهن الله دې پیغمبر ته ورکړی دی اصل ذهانت والا او خيار سړی هم دا پیغمبر دی تاسو ټول کمکلانی ولی که تاسو خياریانی نو چې دا کم کلام دو ویل نون والقلم وما یسطرون تاسو ما عربیانی تاسو تم چې کم دی داسې عربي درځي د دې په شان دی کلام راوړئ اوکې داسې خبرې وکئ نو معلومیږي دا چې په تاسو کې ټولو نه ذهین سړی هم دا دی ولی دی کلام نه معلومیږي نو دوی به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل چې دا وی لیونی د نعوذ بالله نبی علیہ الصلوۃ والسلام باره کې یو څو د ذهانت خبرې درته کوم چې نبی اسلام څومره ذهین سړی یو کتاب دی عارف المعارف ورته وی عارف المعارف هغه کتاب کې راځي وی د عقل او د ذهن سل حصې دي 99 حصے اللہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورکړي 99 حصے یو حصہ الله ټول سیزدانانو ته ټول دنیا ته نور پیغمبران ټول ته یو حصہ ورکړي د ذهانت او د عقل 99 حصے الله رسول الله مبارک ته ورکړي دا دومره لوی پیغمبر او عارف المعارف کې راځي یو کسو هغه رسول الله مبارک ته راغلو ورته وی اے دا الله رسوله زه ایمان راوړم اسلام کې داخليږم خو ما کې څلور کارونه دي څلور ګناهونه په ما کې دي
په دې څلورو ګناهونو کې به زه یو ګناه پرېږدم که ستا دپاره زما دا اسلام راوړل ضروري وي او ته منې نو زه یو کار به پرېږدم نو بس اسلام راوړم او که نه نه راوړم رسول الله مبارک ورته فرمایي ووایه کوم څلور اعمال دي در کې بد اعماله ما ته ووایه اول دا سړی ورته وایي چې ای د الله رسوله زه عادتي شرابي یم د شراب عادت لرمه چې شراب ونسکم خوب نه راځي دویم عادت دی وایه دویم عادت د زنا عادي یم چې زنا ونکم زندگی مې نه تیریږي چې زنا ونکم خوب نه راځي دریم عادت دی وایه هغه ورته وایي یو دریم عادت ما کې دا دی چې زه غلا کوم غلا نه بغیر زما زندگی نه تیریږي ما ته مزه نه راکوي زما په زندگی کې سکون نه چې زه بل چا تکلیف ونه رسوم څلورم وایه وایي دروغ وایم د دروغو نه بغیر زما زندگی نه تیریږي دا څلور خبرې په ما کې دي اسلام راوړم په دې څلورو کې به یو پرېږدم که منې ټیک ده او که نه زه به واپس لاړ شم نبی علیه صلات وسلام عجیبه ذهن والا پیغمبر دی دوی به ویل چې دا لیونی دی او الله پاک سوی ما انت بنعمت ربک بمجنون ته لیونی نه ورته وایي یو عادت پرېږده دروغ پرېږده دا درې کوه وایي صحیح ده کور ته لاړو بیګا چې کوم دی شراب ولې زړو شو شراب یې راغسته سوچ یې وکړو چې صاحبه ما خو د رسول الله مبارک سره وعده کړی چې زه به دروغ نه ویم که زه شراب څکمه او نبی علیه السلام ما نه تپوس کوي که زه هغه ویم چې او ما شراب څکلي دي رسوا کېږم خلک به راپسې خبرې وکړي اوسه پورې خو مې پټ که اوس خو به دروغ نه ویم نو که هغه ویم چې شراب مې څکلي دي خلک به راپسې خبرې کوي چې دا څنګه سړی دی او که ویم چې نه مې دي څکلي دروغ راځي نو لہذا شراب پرېږده بیا یې څه ټایم کې زنا ته زړه شوی دی سم چې زنا اډې لځي سوچ کوي که زنا کومه سبا نبی علیه السلام ما نه تپوس کوي که زه هغه یم چې او ما زنا کړي په دشمنۍ وړم چې چا سره مې کړي د هغې برونه وي په دشمنۍ وړم او که ورته یم چې ما نه ده کړې دروغ ده او ما د نبي علیه صلات وسلام سره واده کړي زه به دروغ نه ویم دریم غلا ته زړه شو وایي زه به غلا وکړم خو چې کله په ذهن کې راغله وایي که سبا رسول الله مبارک ما نه تپوس کوي چې غلا دې کړې ده او زه ورته ویم چې او غلا مې کړې په دشمنۍ وړم د چا کور مې چې والي هغه به ما سره دشمني کوي او که دروغ ویم ما واده کړی چې زه به دروغ نه یم نو سحر چې شو دا یو شپه یې تېره که سهار راغو نبي علیه صلات وسلام ته فرمایي ای د الله رسوله داسې بهترینه نسخه دې راکړه چې ټول ګناهونه مې پرېښوستل دا د نبي علیه صلات وسلام ذهانت ويقولون انه لمجنون الله صفت بیانی ما انت بنعمت ربک بمجنون ته لیونی نه ته خو ډېر ذهین پیغمبر یې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د 15 کالو عمر یو 35 سال عمر یو لا پیغمبر نه دی قریش را پاسیږي وایي منګه بیت الله شریف جوړو دا اوږده واقع ده چې په حلالو پیسې به جوړو ټولو حلال پیسې واچولې بیت الله شریف جوړ کړ نبی علیہ السلام 15 کاله عمر دی اوس د حجر اسود د ګدلو وخت شو د حجر اسود به څوک ږدي ټول سرداران چې کوم دی را روانو یو توره راخلي په وینو سره رنګوي وایي که حجر اسود ته چا ګوتې یوړي نو حل به چې کوم دی داسې دي تورې ته وګورئ بل راځي بل راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام 15 کاله عمر دی لا پیغمبر هم نه دی خپلو کې دوی اتفاق وکړو چې سحر جمع له څوک پیله راغله ابه زموږ فیصله وکړي سحر جمع له رسول الله مبارک پیله راغلو دې ټولو په دې سړي باندې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې اتفاق وکړو چې زموږ فیصله به رسول الله مبارک وکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام عجیبه عقل والا پیغمبر و ورته وایي یو څادر راوړئ څادر په مس کې کېغوستلو او دا حجر اسود یې پکې کېغوستلو او ټولو سردارانو ته وایي چې لږ لږ دی یو ګوټ نه ونیسئ تاسو او ما خپل وکیل مقرر کړئ نبی علیہ السلام د دې ټولو وکیل شو څادر یې لږ لږ ټولو ته ورکړئ ونیسئ د حجر اسود چې هغه ځي ته کله ورسېد نبی علیہ السلام د حجر اسود اوچت کړ او کېغوسته پکې ټولو دا ویل که د حجر اسود منګ کېغوسته ولې چې هر یو له یې نوکه ورکړې وه هغه دومره غټه خونریزي دومره غټ جنگ الله پاک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په عقل باندې ختم
دومره ذهین پیغمبر ګینه غټه خونریزي کېدله هر یو دا ویل چې دا به زګ دمه نبی علیہ السلام ټولو ته ویل وای دا سوکي ونیسئ د څادره او اخره کې څه ویلې وای ما د خپل وکیل مقرر کړ هر یو وای د خپل دا فخر کولو چې دا حجر اسود ماګدلې هر یو سردار به دا ویلې ولې چې نبی علیہ السلام ورسره عجیبه کار او دوی به څه ویل